ستړ مشه نازو یو ډېر سنجیده او ډېر لوی ډېر غټ ډیولپمنٹ وشو. هغه ډیولپمنٹ دا دی چې په سعودي عرب کې د سعودي عرب حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو معاهده وشوه او دغه معاهده چې دا نو هغه د دې پرو باندې دشمن مشترک شو. په سعودي عرب حمله کوونکي چې دی نو هغه به داسې وي چې په سعودي عرب حمله په پاکستان ده او په پاکستان حمله چې ده هغه په سعودي عرب ده. یو داسې دفاعي معاهده وشوه چې دواړه هیوادونه به د دشمن خلاف یو ځای وي او د یو بل تحفظ وکړي. د دې معاهدې نور جزئیات او تفصیلات چې دي هغه پبلک شوي نه دي چې هغې شق په شق باندې په هغې موږ خبرو کوو، خو د دې اهمیت ډېر زیات دی. یو ډېر چې دی نو په لومړي ځل باندې یو ډېر عجبه شانتې معاهده وشوه. په پاکستان کې په دې باندې ډېرې زیاتې خوشحالۍ دي ځکه چې د پاکستان او د سعودي عرب چې دی نو هغه د ورورولۍ او یو اسلامي تعلق چې دی د هغې سره حرم شریف چې دی مکه مدینه زمونږ مقدس ځای نه زمونږ د الله پاک کور حضور پاک روزه مبارکه د هغې تحفظ چې دی نو هغه اصل د ټولو مسلمانانو ذمواري ده او دا د دغې مقدسات او د مقدس ځایونو تحفظ چې دی نو دا یو ډېر لوی د شان او د ابرو او د عزت خبره ده. په دغه حواله باندې یو ډېر جذباتي کیفیت چې دی هغه په وطن کې جوړ دی. په اسلام آباد کې چې دی نو امارات د سعودي عرب او د پاکستان جنډو سره ښکلي کړي شوي وو په دغه لږ وخت کې، او دغه شانتې په سعودي عرب کې هم د جشن یو سما ده. هغلته چې دی نو امارات د پاکستان او د سعودي جنډو سره مزین کړي شوي دي او څنګه چې دلته خلک خوشحاله دي ولس نو دغه شانتې ولس چې دی په سعودي کې خوشحاله دي. څو سنجیده سوالونه چې دي نو هغه ضرور ولاړېږي ځکه چې موږ په یو ډېر نازک ځای باندې ودرېدو، یو پولیس ورات باندې بالکل پولیس ورات باندې موږ ولاړ یو، زموږ قیام شو په پولیس ورات. ډېر په احتیاط به قدم اوچتول وي، احتیاط او د سوچ لاندې قدم اوچتول یوازې د پاکستان او د سعودي عرب نه بلکې د کلهمې مسلم امه او د نړۍ په ګټه وي. معمولي غلطه فیصله چې ده هغه به د ټولو تاوان وي. ګریټر اسرائیل چې د یهودو کومه منصوبه ده او هغه د عربو تاریخي ملکونه شاملون غواړي، خپله ولقه کې اخیستل غواړي او د هغې دپاره هغې هر بین الاقوامي قانون، اخلاق، شرافت، انسانیت هغې د خپو لاندې کړ. په غزه کې چې څه روان دي، بیا په ایران باندې حمله شوه، بیا تېر ورځ پاکستان ته دمکې. نو د اقوام متحده د لاندې چې کوم ملکونو کوم قانونونه جوړ کړو نو هغې په خپله ملیامت کړل او دغه شانتې هغې په خپله د اجازه نورو هېوادونو ته ورکړه چې د خپل بقا او تحفظ دپاره خپلې فیصلې وکړي. یو عام تاثر دا و چې د اسرائیلو په شا باندې د یهودو په شا باندې امریکا ده، او یا یو تاثر دا و چې د امریکې په شا یهودي. امریکا یو ځان له ملک دی، اسرائیل یو ځان له ملک دی. د دې دواړو حکومتونو د خلکو څه ازادیان دي، خو په اول او اخر کې د دې مفادات چې دی نو هغه شریک دي. د خودمختارۍ په حواله دواړه خودمختار دي. داسې نه ده چې د امریکې هره خبره به عنوان اسرائیل مني او د اسرائیل هره خبره به قبولوي امریکې ته، خو بیا د دې یو بل سره یو تعاون دی. د دې معاهدې نه مخکې د دې اندازه شاید اسرائیلو ته وه، نو نیتنیاهو وزیر اعظم اسرائیل پرون د دې معاهدې نه مخکې یوه خبره وکړه، هغه خبره دا وه یو څو ورځې مخکې چې زمونږ په امریکې باندې هېڅ قسمه انحصار نشته، د امریکې په موږ نشته. په پوځي سازو سامان کې زمونږ په امریکا انحصار نشته، په پیسو کې نشته، په ټکنالوژي کې نشته، په انټیلیجنس کې نشته. CIA موږ ته محتاج ده، موږ نه. یعنې هغه دا خبره
دنیا ته ښکارا کوي او قسم د امریکای ته چې زه سکول غواړم نو په هغه کې که تاسو ما سره ودرېږئ او که نه ودرېږئ نو دا هر څه زه په خپل سر کولی شم. څنګه چې زمونږ په احادیثو کې موجود دي، څنګه چې زمونږ علماء کرام خبره کوي، څنګه چې اندازه ده په مسلک وسطا د دغې جنګ هغه ټولې خبرې خو هغه طرف ته هغه شانتې روانې دي او روانې ښکاري. خو عرب ملکونو کې د یو ډېر لوی جنګ چې دی نو هغه امکان اوس چې دی نو هغه سړی د نظره غورځولی نشي او دغه جنګ دغلته اسرائیل جوړوي د ګریټ اسرائیل د منصوبې دپاره او هغه په مزه مزه باندې د عرب حکومتونه ختم کړ، ویې وهل، کمزورې کړ. تاسو عراق وګورئ، تاسو لیبیا وګورئ، یمن وګورئ، شام وګورئ چې سره روان دي، ایران سره. بیا د قطر او د سعودي عرب چې امریکې سره کوم معاهدې دي یا کوم دفاعي تعلق دی یا یو انحصار یا تمه وه، نو په قطر باندې د حماس د مشرانو پسې چې کومه حمله اسرائیل وکړه په قطر باندې، نو د هغې نه پس ته نو داسې د شک و شبې خبره پاتې نه شوه چې هر څومره معاهدې عرب ملکونه، مسلمانان ملکونه امریکې سره وکړي، که هر څومره پیسې ورکړي، که هر څومره د هغې چاپلوسي وکړي، هغې خوشحاله کړي، خو اول او اخر د هغې ملګرتیا به اسرائیلو سره او اسرائیلو ته دا کولو او یو چوټي ورکړی شوی ده چې په کوم وخت هم کله په کوم عرب هېواد کې په میډل ایسټ کې خوښ یو څه عملیات کوي نو هغه وکړي. د دې نه پس سعودي عرب چې دی نو هغه یقینا چې دی نو د خپلې بقا او د تحفظ په حواله باندې هغه ته دا یو یره پیدا کېده او پاکستان سره معاهده بالکل درسته معاهده ده. ویل کېږي په دې کې چې کوم نیوکلیر امبریلا ده، کومه ایټمي چترۍ ده، الله په فضل و کرم سره یو مضبوط واحد مسلمان مضبوط ایټمي قوت زمونږ ایټمي قوت چې دی هغه د هېڅ چا نه کم نه دی او په میزایل ټیکنالوژي کې چې موږ اوس تر کوم ځای رسېدلي یو او داسې ویل کېږي چې زمونږ هغه میزایل هم موږ سره شته چې هغه په زرګهاو کیلومیټره مزل کوي، د آواز د رفتار نه تیز یا هغه ان چې دی نو امریکا او د اسرائیل ور ښار او هر ګوټ ویشتلی شي. بیا زمونږ ایرفورس چې دی نو د هغې هر سړی خپلې هندوانۍ ته سره وي. زمونږ د خپل ایرفورس تعریف کوم خو د تعریف ضرورت نشته دی. هندوستان سره په دې تېرو ورځو کې تاسو کتلي دي د پاکستان د فوج عمره پروفیشنل فوج ټایګر فورس ویل اکوپډ میزایل ایټم بم نو دې کې هېڅ شک نشته چې زموږ ډیفنس امبریلا چې ده، زموږ نیوکلیر امبریلا چې ده نو هغه په دنیا کې یو ځانګړی حیثیت لرو. نو د دغې امبریلا لاندې سعودي عرب چې دی نو هغه کېناست. سعودي عرب ته هم د دې به بلها ډېر پیدې وي، موږ ته هم د دې بلها ډېر پیدې دي. د ورورولۍ د مسلمانانو علاوه چې دی نو د سود زیان په حواله چې دی نو دا یو فایدهمنده منصوبه ده. خو دې سره څو خبرې نورې دي. هغه یوه خبره دا ده چې د سعودي عرب دغه شانتې مرسته هغې ته به ایران په کوم نظر ګوري. ایران سره زموږ دومره ښه تعلق نه دی. یقینا ایران به په دې باندې چرې هم خوشحاله دي. زه یوه خبره کوم، دا زما ذاتي خیال دی، غلط کېدی شم. د ایران او د اسرائیل جنګ هم چې دی ما ته داسې جنګ نه ښکاره کېدی یا د ایران او د امریکې مخالفت هم ما ته مخالفت نه ښکاري، بلکې ما ته دا لګي چې دا د یو دوستانو بېلابېل مخونه دي. کېدی شي زه غلط یم. د ایران یو رد عمل به د بلوچستان په حواله باندې لازمن ده. دا خبر به هندوستان هم ډایجسټ کولی نشي، هضم کولی نشي او د هندوستان او د اسرائیل او د هندوستان او د امریکې اړیکې به نور هم مضبوطیږي او بیا به د هندوستان او د ایران ملګرتیا چې دا هغه به مضبوطیږي. دغه ملګرتیا مضبوطه ملګرتیا به موږ ته دلته څه مسایل جوړوي. زمونږ نن دی او که سبا دی نو دا اعتراضات به ضرور کېږي چې په دومره لوی غټه معاهده باندې پارلیمان په اعتماد کې وانغښتې شو، سیاسي جماعتونه وانغښتې شو، په دې سره ډیبیټ ونشو، دې ته څه ګراوند جوړ نشو او په دې کې نړیوال طاقتونه داسې شته چې هغه به د ځینې سیاسي جماعتونو
او د ځینې اهل نظر او د صحافیانو د میډیا هاوسز په ذریعه به دا یو سما زه په را روان سوزي کې وینم چې جوړیږي به چې دا چې دی نو د دې ته یو جمهوري بیک اپ نشته یا دې سره د ولس هغه سپورټ نشته اگر چې د ولس سپورټ دې سره شته خو د ولس سپورټ په هغه شکل کې د پارلیمان په حواله باندې یا د اتحادي جماعتونو یا د اپوزیشن جماعتونو د هغې د یو شریک اجلاس یا په اعتماد کې د اخیستو دا یو خبره به جوړیږي په پاکستان باندې به امریکا به یو ځل بیا نظر ثاني کې پاکستان سره په خپل تعلق او چې دی نو دغه شانته به یورپ هم کوي او یورپ او امریکا به مجبوراً په دې ریجن کې د هندوستان طرف ته ځي ځکه چې د چین سره د هغې اختلاف روس سره هم د هغې اختلاف افغانستان کې هم د هغې خبره نه سمېږي او پاکستان سره هم د هغې په دا اختلاف چې دی نو دا به دغه د هندوستان دغه اتحاد او دا بین الاقوامي سازش او دا سما چې دا به مضبوطیږي په پاکستان قسمه قسم بندیزونه لګېدي شي اقتصاد زموږ خراب دی اوس د دغه اقتصادي بندیزونو حل چې دی نو هغه خو به غالب امکان دا دی چې د عرب هیوادونه به دغه اقتصادي مدد وکړي او پاکستان به اقتصادي طور په خپلو خپلو ډېر په مضبوطۍ ودرېږي خو یو داسې صورتحال راغی چې پاکستان ملګرتیا به راځي د چین د روس او د مشرق وسطا دغه عرب ممالک او د باقي پاتې نړۍ چې دا به په دنیا کې به یو بله دنیا جوړیږي خو زمونږ دپاره ځینې مسلې دي اقتصادي کمزوري خراب طرز حکمرانی او د پاکستان دننه ترخګري زه نظر دا لرم زما تجویز دا دی چې دا ټولو نه مخکې پارلیمان سیاسي جماعتونه حزب اختلاف هغه ټول آن بورډ کول پکار دي او دې فیصلې ته انډورسمنټ پکار دی د سیاسي جماعتونو انټلیکچوالز صحافیان شاعران ادیبان میډیا هاوسز اهل قلم هغې چې دی راټولول پکار دي او د هغې انډورسمنټ را روان هر قسم حالات چې هغه هم د فیصلې لپاره پکار دی په دې کې زه یو تجویز دا هم لرم چې د پاکستان د ټولو نه لوی سیاسي جماعت پاکستان تحریک انصاف او عمران خان سره په دې نازک حالاتو کې یو ورکینګ ریلیشن د آئین او د قانون مطابق جوړول پکار دي او عمران خان او تحریک انصاف هغې ته څه رعایتونه ورکول پکار دي او دا روان جنگ چې هر څنګه ختمول پکار دي په دې کې څه د شرم خبره نه ده په موټر کې ریورس ګیر دې لپاره چې په چړې نه خېږي ریورس ګیر ولګي نو وخېږي په سیاست کې علاني په سیاست کې اهداف وي که زمونږ ریاستي ادارې یا زمونږ حکومت کې یو قدم د تحریک انصاف یا د خان صاحب ته وروسته هم لاړ شي دا په وسیع تر مفاد کې او په بقا کې د پاکستان د عرب هیوادونو سعودي عرب د اسلام او د نړۍ ده نو څه حرج نشته چې موږ یو موټی شو او مثالي امن دلته پکار دی ان دا چې زما فوج څه زما ایرفورس څه زما پولیس څه زما خزاندار څه چې زما قومي رضاکار بیخي اوزګار شي د نوې حالاتو لپاره د هغې وجه دا ده چې دا وخت کې هغه ډو اینډای والا صورتحال به جوړیږي اسرائیل به لازما خپله ایجنډا پوره کول په مشرق وسطه کې غواړي او یو ایټمي قوت او یو پروفیشنل فوج په دغه میدان چې دی هغه ودرېده نو په دغه میدان چې جنګ کیږي نو هغه د عربو هیوادونو هم په تاوان کې دی او براہ راست د اسرائیل په تاوان کې هم دی نو اسرائیل به روایتي طور د آل اعلان جنگ نه مخکې په پاکستان کې د دنګې فساد د شر فساد د ترخګرۍ د ډیوایډ هغه څیز په خپل انتها ته رسي چې پاکستان په خپل غم اخته کی سعودي عرب بچره هم په دې کې ککړ کېدل ونه غواړي نه به عرب نور هیوادونه د جنگ ته په خوشحالۍ ورودایږي خو دا جنگ یو قسم د ښکاري چې په هغې مسلط کړی شوی دی او دا د تاریخ جبر دی او دا د مستقبل جبر دی او دا ماته الهي فیصلې ښکاري نو د دې جنگ د بچ کېدو نه د دې جنگ د نقصاناتو نه چې موږ بچ شو او موږ ګټه وکړو ټول هم پاکستان ته او ریاست ته داسې یو موټی کېدل دی او را روان حالاتو ته
ډېر په احتیاط کتل دي. زما ریاست ته خصوصي گزارش دی چې ریویزټ کې خپل پالیسي او ټول قام په دې خپل امبریلا کې لکه د مور دا ټول بچي خپلې سینې ته رايوځای کې او لکه د بابای قوم محمد علي جناح د اتفاق اتحاد او د تنظیم هغه خوب پوره کړي. نو موږ به په دې حالاتو کې سرخرو پاتې شو او په ګټه کې به پاتې شو. اجازه غواړم. الله